تقریبا دا خبره خو ډېرې بدې نه دي ما اورېدلې دي خبرې معاصرتي هغه ټیک دي ځکه چې په خلکو بعضې خبرې ځکه بدلېږي خو د هغه لهجه لږه شان سخته ده. دویمه مسله د هغه دا ده هغه د وجې د ډېرو خلکو دوکاندارۍ خرابېږي خامخا ته د چا دوکانداري خرابې او هغه خلک چې السلام علیکم ملګرو. دا مفتی سلمان اظهر څوک یادوي؟ دا مفتی منیر شاکر یادوي. مفتی منیر شاکر وایي حق خبرې کوي، په حق لار روان دی. د چې د تراونه انکار کوي نو دا ښه کوي، د چې د احادیثو نه انکار کوي نو دا ښه کوي، د معراج د واقعا نه انکار کوي نو دا ښه کوي. دا بل څوک نه یادوي او نه د دیوبند عالم بل یادوي. دا چې کوم دی مفتی منیر شاکر یادوي چې یاره دی چې کومې خبرې کوي معاشرتي نو دا ښه لګیا دی، دا په خپله ښه لګیا دی خو په دې مولیانو بد لګي. وایي دا د دې مولیانو چې کوم خپل دین جوړ کړی دی که نه نو دا وله خرابوي، د مولیانو دوکانداري خرابوي. نو زه دا وایم چې د تراویح دا د مولا ایجاد دی، چې دی د تراویحو نه انکار وکړو دا د مولا ایجاد دی. ولې دا دارالعلوم شیرګل کې ایجاد شوی وي یا په دارالعلوم حقانیه کې ایجاد شوی وي یا دارالعلوم دیوبند کې ایجاد شوی وي چې ته وایې چې د مولیانو دوکانداري بند دی او مولیان چې کم دی نو خپل دین جوړ کړی دی د هغې خلاف دي. نو په دې پسې ما مخکې ویډیو کړې وه، یو کال مخکې مې پسې کړې وه، 6 میاشتې مخکې مې پسې کړې وه، په پیج موجود ده. وس ریسنټلی تازه مې پسې کړې ده. د ډېرو خبرو سره زه اختلاف لرم ځکه. او بله دا خبره یاد وساتئ چې دا د دارالعلوم شیرګل دشمن دی. دارالعلوم شیرګل د استادانو نه تپوس وکئ، میسج ورته وکئ، رینګ ورته وکئ، بیا به تاسو ته د دارالعلوم اسلامي عربیه شیرګل استادانو وایي چې دی د شیخ قاسم صاحب دامت برکاتهم العالیه څومره دی د هغې خپې وایي که نه او څومره د هغې مخالف دی او په هغې پسې څومره خبرې کوي که نه. زه تا ته ویلی نه شم لکه زه پاتې شوی یم دې ځای کې، زما وخت شوی دی، دا ما لیدلی دی، د ده رویه د ده کردار د هر څه ما لیدلي دي. د زه را ځانه نه یم لګیا مړه، د ځانه نه یم لګیا چې یاره هر سړی ما ته وایي یاره ته بد کې او ته دا کې. زه بد نه کوم، زه حقه سچه خبره کوم. د شیخ قاسم صاحب شان شخصیت چې عمران خان راغی هغې صفتونه وکړه که نه چې یاره دا پرشته صفت انسان دی. او دی چې کوم دی د شیخ قاسم صاحب باره کې دا واوره چې څه وایي. دومره خلاف دی د دارالعلوم شیرګل د استادانو د شیخانو، دومره خلاف دی چې زه تا ته ویلی نه شم. سترګې کولاو کوئ. او دا چې کوم دی دا د مفتی منیر شاکر صاحب انشاءالله لږې ورځې صبر وکئ، لږې ورځې صبر وکئ تاسو، بیا به بله ورځ تاسو وینئ. ګوره دا بعضې نیم سړی چې کوم دی چې د شهرت پړوۍ ته وخیږي دا بیا په بل طرف رواني، دی بیا بله دنیا کې رواني، د ده دنیا بیا بدلی. لږ صبر وکئ، لږ صبر وکئ، بیا به زه تاسو ته ویم. نور به زه تاسو ته ښه د مخکې 1-2 کاله مخکې چې لکه د بیان چا نه اورېدو په افغانانو پسې خبرې کړې وي، افغانانو پسې خبرې کړې وي، هغه کلیپ هغه نن وایرل شو که نه. نو دی راغی چې زه د قوم پرستۍ خبرې نه کوم، دغه نه کوم، زه د دې مطلب معافي غواړم. ټیک ته معافي ښه خبره ده، سړی معافي وغواړي، خو هغه ټایم کې دی ډټ کر په خپله خبره ولاړو. دته اوس پته وه چې یاره زه نور خرابېږم نو معافي خو به خامخا دی غواړي. معافي هغه معافي خوند کوي په تا څوک زورور نه وي، په تا څوک زورور نه وي او ته معافي وغواړي. چې کله د باندې څوک زورور شو ته بیا خامخا معافي غواړي، که ته نه م غواړې نو غواړې وې. نو دا د دارالعلوم شیرګل د طالبانو هم خلاف دی، د دارالعلوم د شیرګل د استادانو خلاف دی. بله خبره دا ده چې زه د طلبا علماو ته وایم چې خیر دی که تاسو ما ته بد وایې ټیک ته زه به په بده یم، خو تاسو لاړ شئ خپله اول ته کې خیر دی نسې انجانه کې ورشئ د خپله، بیا به تاسو ته پته ولګي چې یاره دا جمال چې کومې خبرې کولې واقعي چې یاره همدا داسې خبرې دي.